اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ په دې کلاس کې تاسو ته څنګه پرون ما ویلو، نن به موږ یوزر اکاونټ چې کوم دی په هغې باندې بحث کوو چې یوزر اکاونټ چې دی په وینډو کې د هغې څه حیثیت دی او څه اهمیت لري. یاد ساتئ یوزر اکاونټ چې دی تاسو ځانه په کور کې د خپل وړو کشرانو ماشومانو دپاره چې دی نو هغه هم استعمالولی شئ، خو د هغې سره سره دی په کمپیوټر لیبز شو یا نور داسې دفترونه شو په هغې کې خپل یو اهمیت لري چې موږ په خپل کمپیوټر کې چاله حصه ورکو، خو هغه حصه چې هغه ته بیا د هغې سي ریلیټډ اختیارات ورکو او هغه د هغې سره سره هغه له موږ یو ټایم ورکو چې په هغه سپیسیفیک ټایم باندې هغه دا استعمالولی شي. د دې خبرې دا مطلب دی چې دا یو کمپیوټر 15 یا د 6 نه سیوا 10 نه سیوا دومره کسان چې دي هغه په استعمالولی شي په جدا جدا اکاونټس باندې، او د هر چا ډیټا چې دونه هغه په دې کې په جدا ځای کې محفوظ پرته وي. لکه څنګه چې اوس د ما سره دا زما لیپټاپ دی، په دې کې د مخامخ ډیټا ښکاري، مختلف قسم پروګرامونه دي، یا د CSS لیکچر تاسو وینئ، یا د KCVC کورس آوټلاین، یا د سیفټي، یا د تصویران دا تاسو وینئ. نو که زه یو بل یوزر اکاونټ جوړ کړم او زه غواړم چې هغه دې خپله ډیټا چې دا جدا سیو کوي، ما ته دې نه ښکاري، زما دا دې هغه ته نه ښکاري. نو دې دپاره یو طریقه کار ده چې موږ به سټارټ کلیک کړو او کنټرول پینل ته به راشو. کنټرول پینل نه بعد موږ دې ځای کې ډایرکټ دلته راځو ایډ اور ریموو یوزر اکاونټ دا موږ کلیک کړو. که چېرته موږ ته دا نه ښکاري نو د دې نه علاوه یو طریقه شته چې موږ دا کیټیګري چې ده دلته کې به دې کې لارج آیکن سمال آیکن دا اپشن پکې شته، خو دا موږ څه ته واړو کیټیګري، ویو بای کیټیګري ته به واړو. هغې نه وروستو زموږ سره په هغې کې موږ کلیک کړو ایډ اور ریموو یوزر اکاونټ، او په دې کې زموږ سره الریډي 2 اکاونټ دي، یو دی مدثر خان او یو دی ګیسټ. دا ګیسټ اکاونټ چې دی دا په دې ټایم کې آپ دی. که چېرې موږ دا ګیسټ اکاونټ آن کړو نو بیا که چېرته کې داسې وي چې دا لیپټاپ یو بل میلمه راشي چېرته هغې راواخلي او زمونږ دې اکاونټ ته خو الریډي پاسورډ دی، پاسورډ پروټیکټډ، هغه وایي چې دا کمپیوټر ما یوز کړی، نو ګیسټ ته به کمپیوټر اوپن کېږي خو ستا ډیټا چې دی نو هغه به هغه ته نه ښکاري، صرف به هغه ځانه یا نیټ کولی شي یا به گیم کولی شي داسې. د دې نه علاوه موږ داسې خپل یو سټوډنټ دپاره یا د خپل یو کشر ورور دپاره هغوی دپاره یو اکاونټ جوړو، نو دلته به موږ کلیک کړو. فسټ اف آل اولنی یو اکاونټ به پکې ایز ایډمنسټریټر وي. ایډمنسټریټر به دا وي چې هغه ته به پوره اختیارات وي، هغه به ایډمنسټریټر به بل اکاونټ جوړولی هم شي، ایډمنسټریټر چې دی هغه به بل اکاونټ ډیلیټ کولی هم شي، هغه به دې کمپیوټر ته پروګرامونه هم انسټالولی شي، او هغه دپاره به داسې څه دغه نه وي، څه پروټیکشن به په هغه باندې نه وي چې دی به دا یا یوز کوي یا هغه به ټول کمپیوټر چې دی هغه هم یوز کولی شي، هم به په هر لیول استعمالولی شي. نو کله چې دا اکاونټ موږ جوړو نو موږ به څه چلو کړو، موږ به کریټ ا نیو اکاونټ به کلیک کړو. څه به کلیک کړو؟ کریټ ا نیو اکاونټ. کله چې دا کریټ ا نیو اکاونټ موږ کلیک کړو نو موږ به دې ځای کې د چا دپاره چې اکاونټ جوړو، لکه فار ایگزامپل زه اوس د وقاص دپاره یو اکاونټ جوړوم، کمپیوټر زما دی خو زه یم وقاص دیم کله کله استعمالوي خو په خپل اکاونټ باندې، دلته به وقاص ولیکم، خو یاد ساتئ دی به ایډمنسټریټر نه وي، ایډمنسټریټر به زه یم، ځکه که وقاص ما ایډمنسټریټر کو نو کیدای شي زما وقاص چې دی زما اکاونټ ډیلیټ کړي یا زما اکاونټ هغه ان کیدای شي. که دی سټینډرډ یوزر وي نو دی دته به زه صرف څه سپیسیفیک پروګرامز الاو کړم او په کمپیوټر کې به څه اختیارات د ده نه واخلم او څه به وله ورکړم. سټینډرډ یوزر به شي او کریټ اکاونټ به کلیک. اوس به وقاص اکاونټ چې زه کلیک کړم دی له وقاص خپل د نیم چینج کولی هم شي، ایز ویل ایز دی وله پاسورډ هم ورکولی شي. لکه فار ایگزامپل وقاص دی له پاسورډ ورکړو 1 2 3، هغه 1 2 3 پاسورډ به دلته بیا ورکړو، او د هینډ پاسورډ چې دی نو دا که تاسو چېرته د پاسورډ نه هېرېږي دلته ولې هینډ ورکوي، لکه فار ایگزامپل 1 2 3 یا داسې د سره ول څه ورکوي مو خیر دی. کریټ پاسورډ به کلیک کوي. هغې نه بعد دې له موږ د وقاص پکچر هم ورکولی شو، فار ایگزامپل موږ دغه خپل پکچر چې کومي براوز فار مور پکچر ته موږ لاړ شو، که چېرته د وقاص تصویر چې دی هغه په یو ځای کې پروت وي هغه ول هم موږ ورکولی شو، یا د دې غشته تصویران چې کوم دي دا لاندې د دې نه ول هم موږ یو تصویر خوښولی شو، یو پکچر. د هغې سره سره سیټ اپ پیرنټل کنټرول داسې وي چې دله موږ سپیسیفیک ټایمونه ورکړو. پیرنټل کنټرول به کلیک کړو، بیا به وقاص کلیک کړو. د هغې نه بعد به موږ په دې کې به کلیک کړو پیرنټل کنټرول چې دی به آن کړو، انفورس کرنټ سیټینګ دا به آن کړو. اوس د ټول اول ټایم لیمټ راځي، کله چې زه ټایم لیمټ کلیک کړم نو په دې ټایم لیمټ کې به دلته کې زه وقاص له یو پراپر ټایم ورکړم، زه یم چې په سنډې د اتوار
په ورځ باندې به خاص د دې د شپې د 12 نه والا د سحر د 8 پورې کمپیوټر نشي یوز کولی دا ما بلاک کو بلکې په دې ټولو ورځو به د شپې د 12 نه والا سحر د 8 پورې کمپیوټر نشي یوز کولی د جمعې په ورځ هم چې دا به ټوله اپ شي دې به سره کمپیوټر به ته آن کېږي نو دې نه علاوه د شپې د 8 نه بعد د 12 پورې به کمپیوټر نه یوز کېږي یعنی دا کم بلاک د پاره چې دا ما استعمال او دا سپین وایډ چې تاسو ښکاري دا ټایمونه به ته الاوډي به دې کمپیوټر یوز کولای شي دم اوکے کمپیوټر دا ټایم به ټایم باندې د سینې چې دا وی بلاک شي ها د دې نه نو گیمز تاسو دې کې دا اپشن هم ورکولای شي چې آیا وقاص دی گیم کولای شي کنه دي لکه نه دي شي کولای نو یا یس د دې به یو ټایپ گیم هم نشي کولای او allowed and block specific program دا مطلب دی دلته کې وقاص can only use program I allow ته چې تاسو نه خوکي نو ډېر شي پروګرامونه ورشي نو کوم پروګرام چې تاسو وقاص ته allow کوئ نو هغه دغه کوي هغه ته نه خوکي او کوم چې نه allow کوئ چې هغه نه بنخه لري کوي او کله چې دا موږ کلیک کوو وقاص can only use the programs I allow کنه ولاندې به ټول پروګرامونه کوم چې په کمپیوټر کې انسټالي هغه به ټول راشي او موږ به دې پروګرامونه سلیکټ کوو ها نو کوم پروګرام چې اوس موږ لکه اوس ډیو سی پلس پلس بده استعمالولای شي هغه ته ما نه خو وکړه فار ایگزامپل ام اس ورډ به صرف استعمالي نور به څوم نو وین ورډ دبليو ورکوي تاسو دبليو بس مو کې وین ورډ لاشي دبليو آی ان دبليو ورډ چې کوم دی یا ایکسل شو بهر حال چې کوم پروګرام ته تاسو نه کوئ نو هغه به څه کېږي هغه به وقاص ته الاو کېږي او کم ته چې تاسو نښه نه یې کړې نو هغه به دته الاو نه دغه وین ورډ واغوښتو ډبلیو پریس کوئ په خپله به وین ورډ مخې له راشي فرض کا ورډ پیډ به د استعمالولای شي کنه وین میل وین ورډ به کوم داسې چرته وي بهرحال چې کوم پروګرامونه تاسو غواړئ هغې ته نښه وکئ کوم چې نه غواړئ هغه ما ټیک مارک کوئ او بیا به اوکې کلیک کوئ نو دا وخاص په صرف دا ټیپ سی پلس پلس او ورډ پیډ یوز کولی شو نور به دا هر څه درته بني اوس چې کله موږ وقاص ته سویچ کېږو دا خو زموږ اکاونټ دی وقاص اکاؤنٹ سویچ کیږو سٹارټ په کلیک کو دا شټ ډاون په خوا کې ودا نه کلیک کو سویچ یوزر او دا غینه بعد به موږ څه کلیک کو دلته وقاص راغلی دا به کلیک کو او یاد ساتي دې موږ پاسورډ ورکړل 1 2 3 انټر وکړئ نو دې به اوس باقاعده دا به جدا کمپیوټر کولاو شي دا شته کمپیوټر نه به بدلی وینډو به هر څه چې دا به چینج تاسو په خپل نور څه چینجز هم کولای شئ دا خو هغه ریکارډینګ چې شو